Bismillahirrahmanirrahim. ګرانو محصلینو وروڼو او خویندو السلام علیکم ورحمة وبرکاته. قدرمنو موږ او تاسو راځو اتم درس ته یا لیکچر نمبر 8 ته. په لیکچر نمبر 8 کې به موږ او تاسو په سټریپټوکاکس نمونیا او یا نیموکاکل نمونیا باندې خبرې کوو چې د نمونیا انسیډنس او همدارنګه تعریف مخکې ما ذکر کړي دي. د دې نه مې یادونه کړې ده اسبابو د تیر لیکچر کې. راځو دلته اوس موږ او تاسو د انتان په انتشار باندې خبرې کوو، البته همدغه د سټریپټوکاکل انتاناتو چې په کومو طریقو سره دا انتقالیږي یا خپریږي. دا د انشاق له لارې یا انهیلیشن له لارې، اسپایریشن له لارې، یعنې کله چې تنفسي سیستم ته مواد داخل شي، د بلډ سټریم له لارې، د وینې له لارې او د شاوخوا انساجو دا انتقالیږي. راځو بل پاتالوجي ته. پاتالوجي مثلا په لنډ ډول باندې داسې وایو چې کله انتان انشاق شو یا انهیډ شو یا اسپایریشن صورت ونیو، یا مثلا د نږدو انساجو نه سټریپټوکاکس انتان رالی او یا مثلا د وینې له لارې، نو دغه په تنفسي لارو کې مثلا الیولای ته رسیږي او تنفسي لاره الیولای چې کوم دی هلته بیا ریپروډکشن کوي، تکثر کوي او د التهاب پروسس یا دغه التهابي عملیه رامنځته کیږي. او چې کله دلته رامنځته شو نو دلته پروټیني مایع تولیدیږي. چې دغه پروټیني مایع چې کله شو نو دا بیا د دې لپاره دلته کلچر میډیا په ډول باندې خپل کار سرته رسوي او بیا خپل هغه د مرض اعراض علایمو یا د تنفسي لارو کې تغیراتو سبب کیږي. چې دغه د مختلفو دغه تغیرات بیا په تقریبا په 4 سټیجونو کې صورت نیسي. اول سټیج کې چې کوم دی دلته به اډیما رامنځته کیږي، مسلي مایع یا سیروټیک فلویډ به وي، ویسلز چې کوم دي یا وی دا به پړسیږي او بکټیریل ریپروډکشن به موجود وي. دویم سټیج چې یا دویمه مرحله چې کوم ده چې د ریډ هیپاټایزیشن په نوم باندې هم یادیږي. په دې کې به سږي سختیږي او سور رنګ انتخابي یا سره کیږي د ځیګر په شان. همدارنګه هوایي لارو ته د ګرانولوسایډ یا پی ایم ان حجراتو راتلل زیاتیږي او دا بالکل ډکیږي ورنه. بل چې کوم دی ویزیکلونه چې کوم دي دغه دا احتقاني کیږي. یعنې بخښنه غواړم ویسلز چې کوم دي ویسلز دغه ویسلز چې کوم دي دا احتقاني کیږي. ویسلز یا رګونه احتقاني کیږي او د دې نه علاوه آر بي سي چې کوم ده دا بیا د رګونو څخه وځي. دریم مرحله چې د ګری هیپاټایزیشن په نوم باندې یادیږي، دلته به التهابي حجرات به وي، دبلیو بي سي، آر بي سي او فیبرین به موجود وي. څلورمه مرحله کې چې کوم دی هغه بیا ریزولوشن سټیج دی
چې دلته به بیا اکزولیت چې کومه مایع ده هغه به بیا بېرته رشد کېږي او د خمالي خواته به ناروغ ځي. په کلینیکي منظره باندې مو تفصیلي خبرې کړې وې انشاءالله او د تېر لیکچر هغه چې کوم دي هغه کفایت کوي. راځو لیب ایگزامینیشن ته یا د لابراتواري معایناتو ته. په لابراتواري معایناتو کې سپټم ګرام سټیننګ کېږي، انټیجن ټیسټ ان یورین فار سټیفلوکاکس اینڈ لیجونیلا، rapid antigen detection test for influenza, arterial blood gas analysis، همدارنګه blood glucose، renal function test، liver function test، complete blood count یا CBC، polymerase chain reaction یا PCR، investigation for AIDS او مثلا پروکالسیټونین. دغه چې کوم دی دا موږ تاسو کوو. پرو کالسیټونین چې کومه دی یا پی سی ټي د کالسیټونین پیش قدم مواد چې د بکټریا د ټوکسین په مقابل کې ازادېږي او د وایرس په واسطه نهي کېږي. د همدې مادې په اساس ویروسي او بکټریایي انتانات سره فرق کوي. یعنې د پورتني تنفسي لارې انتان وایرس او د ښکتني تنفسي لارې انتان بکټریاوې دي. همدارنګه سی ریاکټیو پروټین اندازه معلوموو چې دا هم په اکیوټ سټیج کې لوړیږي چې لوړوالی یې د تداوی ناکامي او یا خراب انظار ښیي او په بکټریاګانو کې لوړیږي. چیسټ راډیوګرافي ناروغانو ته کوو چې اگر که په دې باندې موږ تفصیلي خبرې کړې وې خو بیا هم د سینې د راډیوګرافي تشخیصي ارزښت چې کوم دی دا بیا داسې دی چې دا موږ ته تشخیص وضع کوي، انظار معلوموي او همدارنګه د تداوی ریسپانس د دې په واسطه موږ معلومولی شو. نورې ناروغۍ د دې په واسطه ریجکټ کولی شو. یو کم اندازه په د تشخیص د البته د سبب په تشخیص کې هم مرسته کوي. د دې نه علاوه د سینې راډیوګرافي چې کوم ده دا پچې انفلټریشن تر لوبولار او یا منتشر الویولر انټسټیشیل اوپیسیټي یا کثافت تغیراتو پورې موږ تاسو ته ښیي. همدارنګه راډیولوژیک خواله د شپږو هفتو او یا زیاته موده کې څرګندېږي موږ تاسو ته. بله خبره دا ده چې خواله په ځوانانو، سګرټ نه څکوونکو کې او یا یو لوب اخته کسانو کې ژر وي. دا هغه د چیسټ راډیوګرافي خواله دی چې موږ تاسو د ناروغانو ته توصیه کوم. بل د چیسټ سیټي سکین د ناروغانو ته توصیه کېږي چې په دې کې ناروغ چې چېرته پلیورولي فیوژن ولري د پنورا مایع، د ګلوکوز، همدارنګه ایچ ډي ایل، همدارنګه ټول پروټین، لوکوسایټ کاونټ او مثلا د ډیفرنشیل کاونټ یا همدارنګه د مایع پی ایچ کلچر د دې لپاره معاینه شي نو کېدای شي چې مایع که مثبته وي نو دا ورته کوو. کېدای شي ناروغانو ته نور ټسټونه وکړو مثلا پی سی آر، سیرولوجیک ټسټ او نور ټسټونه د مختلفو حالاتو لپاره د مختلفو شکونو د لرې کولو لپاره ناروغ ته وکړو. ډیاګنوزس چې کوم دی مخکې مې وویل چې په هسټري، لیب او فزیکل ایگزامینیشن باندې کېږي. اختلاطاتو ته راځو. اختلاطات کې چېرته دا ناروغي د دې د ناروغۍ درملنه ونشي نو یا مثلا وشي خو په ځان سره وشي نو کوم اختلاطات به ورکړي. په سږو کې به لنګ اپسي، فیبروسس، نوموتوراکس، لوبورکولپس چې د سپټم ریټنشن دا کله پکې ریرلی رامنځته کېږي دا به کېدای شي رامنځته شي. په پلورایي برخه کې به پلیورولي فیوژن امفایما کېدای شي چې رامنځته شي. د دې نه علاوه په کارډیوواسکولر سیسټم کې به کېدای شي چې پیریکارډایټس او همدارنګه انډوکارډایټس، مایوکارډایټس، شاک ته کېدای شي ناروغ لاړ شي او یا وینس ترومبو امبولیزم رامنځته شي.
په هضمي سیستم کې یا جی آی ایس سیستم کې کېدای شي چې اکیوټ ګیسټریک ډایلیشن رامنځته شي، جاینډس ناروغ ولري، ډایریا، پریټونایټس، هیپاټایټس ناروغ ولري. همدارنګه کېدای شي چې په مرکزي عصبي سیستم کې یا سنټرل نروس سیستم کې ناروغ اختلاطات ورکړي، مننجایټس رامنځته شي، ارترایټس، سپټیسیمیا یا ملټي اورګان فیلر، رینل فیلر، همدارنګه آر ډي اس اکیوټ ریسپایریټري ډسټریس سنډروم او یا میټاسټیټیک اپسي پکې رامنځته شي. د دغه ناروغیو سره یادونه کومه تفریقي تشخیص باید وشي، ډیفرنشیل ډیاګنوزس باید سرته ورسیږي. upper respiratory tract infections, reactive airway disease, heart failure, cryptogenic organizing pneumonitis, lung cancer, pulmonary vasculitis, pulmonary thromboembolic disease, atelectasis. همدارنګه pulmonary vasculitis سره د دې نه علاوه pulmonary infection, pulmonary یا pleural TB, pulmonary edema, cholecystitis, perforated peptic ulcer, subclinic اپسي، acute pancreatitis او amoebic hepatitis سره. نو دا کلینیک او همدارنګه لیب فزیکل دا درې واړه شیان د دې په څه کې رول لري، د دې په تشخیص کې تفریقي تشخیص کې رول لري. ټریټمنټ ته راځو ګرانو محصلینو. ټریټمنټ چې کوم دی هغه باید لږ زه تاسو ته په جلدۍ سره ووایم چې لیکچر ډېر اوږد نه شي. آوټ پیشنټ منیجمنټ یا هغه ناروغان چې هغه بستر نه وي نو هغې سره به څه کوو، دغه ناروغان چې مثلا څوک چې په دې کې بیا اول هغه ناروغان شاملېږي څوک چې تیره تاریخچه نه لري، مثلا کوماربیډیټي ډیزیز نه لري او یا یې 3 میاشتې مخکې انټي بایوټیک نه یې اخیستي، نو دې ناروغانو ته او تاسو مکرولایډس دواګانې ورکوو لکه کلاریترومایسین 500 ملي ګرامه هر 12 ساعته وروسته د خولې له لارې د 3 نه تر 4 ورځو لپاره، یا مثلا ورته ازیترومایسین د خولې له لارې ورکوو اولنۍ دوز 500 ملي ګرامه او وروسته بیا 250 ملي ګرامه د 4 ورځو لپاره تعقیبي دارومند ورکوو. که چېرته 500 ملي ګرامه د ورځې ورکوو نو بیا د 3 ورځو لپاره ورکوو. او یا مثلا ډوکسیسایکلین 100 ملي ګرامه هر 12 ساعته وروسته د خولې له لارې ورکوو. خو هغه ناروغان چې هغوی کوماربیډیټي ډیزیز لري، مثلا تنفسي ناروغۍ لري، نورې قلبي ناروغۍ لري، یا مثلا ایمیون سپریس ناروغان دي، یا رینل فیلر دي، یا مثلا شکرې ناروغۍ لري، نو دې دپاره بیا ریسپایریټري فلوروکینولون ورته ورکوو. کېدای شي مثلا موکزیفلوکساسین 400 ملي ګرامه پر ډے د خولې له لارې ورکوو، یا مثلا جیمیفلوکساسین 300 ملي ګرامه پر ډے اورالي ورکوو، او یا مثلا لیوفلوکساسین 250 ملي ګرامه په ورځ کې د خولې له لارې ورکوو، او یا بیټا لکټام جمع مکرولایډ دواګانې ورکوو. اوس نو مکرولایډ دواګانو نه هم دلته یادونه وکړه، کلاریترومایسین، ازیترومایسین. اوس راځو دې ته چې بیټا لکټام دواګانې کومې دواګانې دي. بیټا لکټام دواګانو کې مثلا اموکسیسیلین 1 ګرام هر 8 ساعته وروسته د خولې له لارې، اموکسیسیلین جمع کلاولانیټ 2 ګرامه دا هم 12 ساعته وروسته د خولې له لارې، یا سیفوډاکزیم 200 ملي ګرامه په ورځ کې دا هم د خولې له لارې، سیفوراکزیم 500 ملي ګرامه هر 12 ساعته وروسته د خولې له لارې، یا مثلا سیفوټاکزیم 1.2 ګرامه هر 4.12 ساعته وروسته آی وي ناروغ ته ورکولی شو. سپټریکزون 1.2 ګرامه 12 ساعتو کې دا هم آی وي. نو که چېرته یو څوک د ریزسټانس ټو مکرولایډ وي نو دا بیا د بیټا لکټام جمع مکرولایډ سره تداوي کېږي. دویم هغه ناروغان چې هغه بستر وي خو په آی سی یو کې بستر نه وي، په واټ کې بستر وي. دې ناروغانو ته ریسپایریټري فلوروکینول او یا سیفروفلوکساسین 400 ملي ګرامه هر 8 الی 12 ساعته وروسته د خولې له لارې او یا د رګ له لارې ورکوو.
یا بیټا لاکټام جمع موکولایټ د خولې له لارې یا د رګ له لارې ناروغ ته په ظرفي شکل سره ورکوو. خو هغه ناروغان چې هغه آی سی یو کې انټنسیو کیر یونټ کې بستر وي نو دې لپاره څه کوو؟ دې لپاره فلوروکوینول یا ازیترومایسین جمع بیټا لاکټام ورکوو. ازیترومایسین چې کله موږ ناروغ ته ورکوو نو اولنۍ دوز په 500 ملي ګرامه اورالي او بیا چې کوم دی 250 ملي ګرامه د 4 ورځو لپاره او یا 500 ملي ګرامه د 3 ورځو لپاره ناروغ ته ورکوو. همدارنګه انټینوموکاکل بیټا لاکټام لکه سیفټاکزین، سیفټاکزون یا امپیسیلین، کلبکټام 1.5 الی 3 ګرامه هر 6 ساعته وروسته ناروغ ته کیدای شي چې ورکړو. هغه ناروغان چې هغه د بیټا لاکټام سره سنسیټیو وي نو فلوروکوینول جمع ازیترومایسین 1 الی 2 ګرامه هر 8 الی 12 ساعته وروسته ناروغ ته توصیه کیږي. دغه عمومي خبرې وې. اوس راځو دې ته چې ځینې نورې خبرو ته چې هغه ناروغان چې مثلا هغه د سودوموناس انتان لاندې د خطر لاندې وي نو هغه ناروغان چې د سودوموناس انتان تر خطر لاندې وي د سږو، د زړه، ځیګر، پښتورګي، مزمن ناروغۍ، د شکرې ناروغۍ، شراب، سرطان یا توری ونه لري، معافیتي سیستم یې سپریس وي یا کمزوری معیوب وي او یا معافیتي سپریسیو ډرګز یا معافیت ځپونکي درمل اخیستي وي او یا مثلا 3 میاشتو مخکې په موده کې انټي بایوټیک اخیستي وي نو دې ناروغانو ته بیا موږ او تاسو چې کوم دی هغه انټي سوډومونال بیټا لاکټام جمع سپروډوزاسین ورکوو. اندازه یې څونه ده؟ 400 ملي ګرامه آی وي هر 12 ساعته وروسته یا لیوفلوکزاسین 250 ملي ګرامه آی وي په ورځ کې یو ځل ناروغ ته ورکوو. کیو ډي معنا ورځ کې یو ځل یا ونس ا ډے. کیدای شي چې ناروغ ته موږ انټي سوډومونال بیټا لاکټام جمع امینو ګلایکوساید یعنې امیکاسین ورکو. بیا د دې دوز 15 ملي ګرام پر کې جی په ورځ کې یو ځل او یا ټوبرامایسین 1.9 ملي ګرام پر کې جی په ورځ کې یو ځل او جمع ازیترومایسین ناروغ ته ورکو. یا انټي سوډومونال بیټا لاکټام جمع امینو ګلایکوساید او انټي نوموکاکل فلوروکوینولون ناروغ ته ورکو چې د دې ټولو نوم یادونه وکړه مخکې. یا کیدای شي چې میتیسیلین رزسټانس ټیبلوکاکس او دغه چې کوم دی یا د ناروغانو ته انټي سوډومونال بیټا لاکټام جمع لینزولیټ 600 ملي ګرامه آی وي هر 12 ساعته وروسته او یا وانکومایسین 15 ملي ګرام پر کې جی هر 12 ساعته وروسته ابتدایي ډول باندې او بیا ډوز عیارېږي. جمع کلینډامایسین 300 ملي ګرامه هر 6 ساعته وروسته ناروغ ته ورکوو. اوس انټي سوډومونال بیټا لاکټام کوم یو دي؟ پیپراسیلین، تازوبکټام 3.4 نه 4.5 ګرام پر هاور آی وي ناروغ ته ورکوو. سی پی پیم دی 1 الی 2 ګرام هر 12 ساعته آی وي هر 12 ساعته وروسته آی وي ناروغ ته ورکوو. ایمیپینیم دی 0.5 الی 1 ګرام هر 8 الی 8 ساعته وروسته ناروغ ته ورکوو. او میروپینیم دی 1 ګرام هر 8 ساعته وروسته آی وي ناروغ ته ورکوو. دا خو د تداوی په اړه باندې خبرې وې ګرانو محصلینو. اوس راځو دې ته چې د کله کله تداوی ناکامیږي، یو شخص بالکل دوا اخلي، ډاکټر ورته دوا ورکوي خو نتیجه یې ښه نه وي، نتیجه یې 0 وي. نو د دې لپاره راځو چې دغه ناروغۍ چې کوم دي
اوس ولې دا شخص چې کوم دی تداوي د دې شخص ناکامیږي. نو د ناکامۍ علتونه چې کوم دي هغه اول دا دی چې مایکروبیولوژیک تشخیص به غلط وي، یعنی مطلب دا دی چې دغه تشخیص چې اول نه شوی دی دا به غلط وي، یا به مثلا انټي بایوټیک سلیکشن غلط وي، ډوز به غلط وي، یا به کېدای شي چې د دوا په وړاندې حساسیت موجود وي او یا جانبي عوارض به موجود وي، یا به انتاني اختلاطات موجود وي لکه امپایما، میټاستاتیک انفیکشن، پارانیمونیک افیوژن او یا بل کوم انتانا تلکتاسیس وغیره به موجود وي. یا به مهمه خبره دا ده چې د بدن معافیتي سیستم به کمزوری وي، یا به څو انتانات یو ځای شوي وي، نو موږ به درملنه د یو انتان کوو او هغه به څو انتانات وي. نو دغه هغه خبرې دي چې د تداوۍ د ناکامېدو سبب کېږي. دویم راځو د تداوۍ مودې ته. د تداوۍ موده چې کومه ده ګرانو محصلینو هغه د څو فکټورونو پورې اړه لري، خو کم از کم 5 ورځو لپاره به دې ناروغ ته موږ تاسو دوا ورکوو، او که چېرته یې اوږده و نو هغه د ناروغۍ د شدت پورې، د انتان د نوعیت پورې، همدارنګه د تداوۍ په مقابل کې ځواب پورې، اختلاطات او نور کوموربیډیټي ډیزیز یا د عمومي ناروغیو پورې اړه لري. یعنی که چېرته دغه شیان موجود وو نو کېدای شي موږ د تداوي د 5 ورځو نه زیاته کړو. پریونشن ته یې راځو یا مخنیوي ته یې راځو. نو د دې ناروغۍ نه مخنیوی داسې کولی شو چې سګرټ بند کړو، نوموکاک او انفلونزا لپاره واکسین وشي. همدارنګه هغه خلک چې معافیت یې ښه وي خو د ناروغ عمر 65 کاله او یا زیات وي، مزمن ناروغۍ نه مخنیوی وشي. البته دې خلکو ته موږ دغه نوموکاکل انفلونزا واکسین هم توصیه کوو. او معافیت مغلوب وي خو عمر د 64 کاله او یا کم وي. ښه، ناروغ درته راغلی، کوم خلک اوس په هسپتال کې بستر کې او کوم خلک نه بستر کې. نو راځو په روغتون کې د بستر کېدو لپاره استطبابات څه شی دي. اول خبره دا ده چې ایج چې کوم دی دا به د 60 نه زیات وي یا د 80 کالو څخه به زیات وي. اسما ناروغي به لري، نفس تنګي به لري، همدارنګه د سږو مزمن انسدادي ناروغۍ به لري، سټراید یا برانکو ډایلیټور به استعمالوي، همدارنګه ځنډنۍ نورې ناروغۍ به لري لکه د زړه ناروغۍ، د پښتورګو کینسر، شکر وغیره به لري. همدارنګه WBC به د 50,000 څخه کمه وي. د دې نه علاوه نور انتانات لکه سټافیلوکاکس، اناروبیک انتانات. د WBC اندازه چې کوم ده هغه د 50,000 څخه کمه وي. نور انتانات موجود وي لکه سټافیلوکاکس، اناروبیک انفیکشن وغیره. سګرټ زیات څښي یا مثلا پورلینډ کمپلیکیشن موجود وي یا تقیحي انتانات موجود وي لکه امپایما، مننجایټس، اندوکارډایټس، ارترایټس. همدارنګه په اورلی خوراک نشي کولی، دوا نشي خوړلی، یا مثلا د اکسیجن قسمي فشار د 80 نه کم وي، مین سیسټالیک بلډ پریشر یا SBP د 90 ملي متر د ستوني سیماب څخه کم وي، هارت ریټ 140 پر منټ وي، او یا مثلا ریسپایریټري ریټ د 30 نه زیات وي پر منټ. نو دا ناروغان باید بستر شي. شعوري حالت خراب وي، روغتون څخه د باندې درملنه مشکله وي، پراخه راډیولوژیک بدلونونه موجود وي، او یا مثلا امیون سپریسیو سټیټ وي، معافیتي سیستم یې ځپلی وي. نو دا ناروغان باید بستر شي. راځو بلې خبرې ته چې د کلینیک له نظره به د کومو خلکو حالت خراب وي. هغه خلک چې ریسپایریټري ریټ یې د 30 نه زیات وي، میکانیکل وینټیلیشن یا میخانیکي تهویې ته ضرورت پیدا کړي، مالټیپل لوب یې اخته کړی وي، هایپوټنشن ولري، وازوپریسر دواګانو ته ضرورت پیدا کړي، اولیګو یوریا وي، ادرار کم وي، کنفیوژن موجود وي، او نور د سږو ناروغۍ ولري. د کلینیک نظر نو د دې ناروغانو حالات چې کوم دي هغه خراب وي، انظار به یې خراب وي.
د لابراتوار د نظره خراب انظار چې کوم دي هغه دا دي چې اکسیجن قسمي فشار کم وي، همدارنګه لیکوپینیا موجوده وي، یعنې ډبلیو بي سي کمه وي یا ډبلیو بي سي ډېره زیاته وي، تقریبا 20,000 نه هم زیاته، سیرم یوریا زیاته وي، پازیټیو بلډ کلچر وي، هایپو البومینیمیا وي، نو دا د بیا د مساو سره د کلینیک له نظره او دا د کلینیک له نظره او دا د لابراتوار له نظره په خرابو انظارو باندې دلالت کوي. راځو کرب 65 رول او د نمونیا د تداوی زیات. کرب 65 مثلا یعنی سی کنفیوژن، یو یوریا، بیون کریتینین، همدارنګه آر ریسپایریټري ریټ او همدارنګه بي چې کوم دی هغه بلډ پریشر او بل چې کوم دی 65 عمر. نو دغه تشریح کوو او بیا چې کوم دی د ناروغانو تداوي په کوم کې وکړو. ډېره ساده طریقه ده، په هر ناروغ کې تطبیق کېدای شي او د هر ناروغ او پي ډي درملنه، آی سی یو درملنه او وارډ کې درملنه ورباندې تشخیصیږي. دغه هر یو چې کوم دی دا موږ سره یوه نمره لري، که یو څوک کنفیوژن ولري یوه نمره، که بیون کریټینین د دې مثلا د 30 ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه زیات وي یوه نمره، ریسپایریټري ریټ یې د 30 نه زیات وي یوه نمره، سیسټالیک بي پي 90 نه کم وي یا ډیاسټالیک بي پي د 80 نه کم وي یوه نمره، همدارنګه ایچ چې کوم دی د 80 نه زیات وي نو دا بیا 65 نه زیات وي نو یوه نمره. اوس راځو د کرب 65 له نظره د تداوی د ځای انتخاب ته. که چېرته یو ناروغ هغه په نمونیا اخته وي او د 0 نه واخله تر 1 پورې نمرې واخلي نو دا باید په کور کې تداوي شي. که چېرته 2 نمرې واخلي نو د لنډې مودې لپاره باید دا په روغتون کې بستر شي. که چېرته 3 نمرې واخلي نو دا باید په وارډ کې بستر شي، او که چېرته 4 نه 5 نمرې واخلي نو دا باید په آی سی یو کې بستر شي. یعنې دغه د دې هر یو نه پکې انتخاب، که کنفیوژن ولري یا دې ټولو کې یو ولري نو دا باید په کور کې، که 2 ولري په د کم وخت لپاره په وارډ کې، که د دې ټولو نه 3 ولري نو باید په وارډ کې بستر شي، او که دې ته 4 او یا 5 ولري نو دا بیا په آی سی یو کې. 4 او 5 دواړه بي پي کې راځي. دغه بي پي چې کوم ده دا یوه نمره لري ګرانو محصلینو. نمونیا سیویریټي انډیکس یا پي اس آی د دې لپاره میجر کرایټیریا او مینر کرایټیریا ګانې شته دی. میجر کرایټیریا میکانیکل وینټیلیشن ته ضرورت ولري، سیپټیک شاک وي، وازو پریسر ته ضرورت پیدا کړي. مینر کرایټیریا چې کوم دي هغه کنفیوژن دي، ډیسورینټیشن دی، بلډ یوریا نایټروجن زیاتوالی دی چې د 20 ملي ګرام فیصد څخه به زیات وي، ریسپایریټري ریټ زیاتوالی دی د 30 نه، ټمپریچر کموالی دی د 30 نه، او یا سیویر هایپوټنشن دی. همدارنګه د اکسیجن قسمي فشار د دې فیصدي کموالی دی د 250 نه. همدارنګه ملټي لوبر نمونیا یو شخص لري. بل چې کوم دی هغه د ډبلیو بي سي کموالی دی یا نیوټروپینیا ده خصوصا. همدارنګه هایپوترمیا ده، ترومبوسایټوپینیا یعنې کله چې پلیټلیټ د 1 لک نه کم شي نو هایپوګلایسیمیا، هایپو البومینیمیا او هایپونیټریمیا دي. دا ټول هغه څه دي ګرانو ډاکټر صاحبانو چې د دې په واسطه موږ ته د نمونیا سیویریټي راته راښیي. دا یې میجر کرایټیریاګانې شوې اولني دوه، او وروسته چې کوم تقریبا 14 دي دا مینر کرایټیریاګانې دي. مننه، خوشحاله اوسئ ګرانو محصلینو. الله مو ژوندي لره. انشاءالله را روان لیکچر به زموږ او ستاسو هاسپټل اکواید نمونیا وي، هغې باندې به بحث کوو. دا د اوس دپاره کپ او کمیونټي اکواید نمونیا او د هغې سره سټریپټوکاکل نمونیا. مننه، خوشحاله اوسئ. الله مو آباد لره.
بیا هم یادونه کوم که کومه خبره وه مشکل و نو واتساپ سکرین زما شته دی په اولني سلایډ کې ما سره تماس کې شئ په مخه مو ښه شه.